بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه دا خبر شروع کړو چې مصنلې به معرفه کم ځای کې راوړو. بیا مصنلې چې موږ معرفه راوړو نو دا غي مختلف صورتونه دي. نو دا غي کې درې شو چې عالم په صورت کې به کله راوړو او دا دغه په صورت کې به دا اسم موصول په ذریعہ سره بکره راوړو. یو بل کوم شو د ضمیر په ذریعہ سره بکره راوړو. نن سبق کې چې دا مستنلی به د اسم اشاری په صورت کې به معرفه کله راوړو. مستنلی به کله منګه د اسم اشاری په صورت کې معرفه راوړو. نو دا غي یو څو وجې دي. نمبر 1 وای وبالاشاره ای تعریف المستند الیه باراده اسم الاشاره، یعنی راوړل د مستنلی معرفه پر راوړل د اسم اشاره سره ولې. نمبر 1 ځای وای لتمييزه اكمل تميز، د پاره لري چې دا مسند الیه د نورنا په کامل طریقې سره جدا شي. چې ما مطلب د دې مستنلینا کوم مستنلی چې دا د نور نه ټول نه واضح شي، جدا شي. لکه دلته کې شعر لیکل دی هذا ابو صقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الصغال والسلم. هذا ابو صقر فردا في محاسنه، ودا ابو صقر دی چې دې په خپل خلا کې په خپل محاسنو کې په خپل اخلاقو کې په خپل افعالو کې د جنې منفرد دی، आवाज دی. من نسل شیبان، د شیبان د نسل لري، او هغه شیبان بین الزغال والسلم چې د زغال او د سلم په منځ کې دی. زغال او سلم د دوو دغه نمونه دي، ونه نمونه دي. مطلب دا چې د باندې سړی دی، د کلی سړی دی، د خارې سړی نه دی، په کلی کې عزت شي وای. نو هذا ابو الصقر وذل کې دا د مسند الیه د نور خلقو نه جدا کولو د پاره چې د نور خلق په کامل طریقې سره جدا شي. نو دا مسند الیه په عارفه راوړي دا په دغه سره په اسم اشاره سره. پوه شو به باندې لکه دې ویل چې دا ابو صقر دی، چې دا ابو صقر، نو دا به خبره نه واضحه وای دا هغه ابو صقر دی چې په یو په اخلاقو کې د ټول نه جدا دی، او بل چې د بنو شیبان قبیلې نه او د زغال او د سلم په خواږوسی دي. لکه پوه شئ. نمبر 1 ځای سره چې مستند الیه د نورونه په کامل طریقې سره جدا کولو د پاره اسم اشاره د معرفه مستند الیه راولګي د معرفه سره لتمييزه اكمل تمييز، لتمييزه د پاره د مستند الیه د جدا کولو اکمل تمييز په کامل طریقې جدا کول سره لغرض من الاغراض د پاره د غرض د اغراضونه. نو هذا ابو الصقر، هذا ابو الصقر فردا في محاسنه. توبس لا متنبي او د معلق وای کې رښتو به ترجمه زګړي. هذا څنګه هذا ابو الصقر فردا، فردا ولي منصوب ده نه فردا خو یا نصب على المدح، د مدح د وجنه چې اصل کې ده امدح فردا، يعني زاد هغه مدح بیان تعریف بیان یوازې، او على الحال یا د حال بیان النجه. هذا ابو صقر ذو الحال، ابو صقر ذو الحال او فردن ولا حال، چې دا ابو صقر په داسې حال کې چې یوازې دی، پس کې یوازې فی محاسنه په خپل کلی اخلاقو کې. من نسل شیبان، دا بنو شیبان د نسل لري، بین الزال والسلم، د زال او د سلم ونه په خوا کې. زال او سلم څه شری هما شجرتان بالبادیه، دا هغه ونی دي ځنګل، یعنی یقیمون بالبادیه چې دا راخیږي په ځنګل کې. لأن فقد العز في الحذر، ځکه چې په حذر کې په خاریو کې عزت د انسان کمی، په خاریو کې ورته ډیر ملاويږي، او بګیره کې سړو ډیر زیات قدر وي چې دا یو ټول خپل خلک یو بل پیژني، او بل دا چې لکه پشمار باندې خلګي، او بګیره کې په خاریه کې غړ سړی باچا دی. لکه پوه شو به معنی. نمبر 2 او تعریض بغباوت السامع، چې دا سامع چې دی کنه نه دی غبي دی ډیر زیات، د کونځه نه پويږي. نو کته ورته مسلم اس ذکر کې کنه نو اس نه پويږي، نو کته ورته دا په دغه سره ذکر کې په اسم اشاره سره نو لکه هغه ته په پته بیا ولګي. پوه شو. او تعریض بتعریض یعنی اشاره کول، تعریض هغه ته ولګي چې لکه په کلام کې مقصودی خو ما ذکر نه وي،
بغباوة السامع د سامع په غباوت سره کون ذهني سره حتی كأنه لا يدركه گویا کې چې د ادراک نشي کولای دی غیر المحسوس غیر محسوسي كقوله أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع اولئک آبائی دغه زما پلاران دي دغه زما ابا و اجدادي فجئني بمثلهم تراوړه ماته د دې هغه مثل د دې هغه د دې په شان دي ماته نور پیش کړه اذا جماعتنا المجامع یا جرير اے جرير کله چې راجم شي د مجمع د جنگونو لپاره خلک د مجموعي راجم شي خلک راجم شي نو زما د پلان ټیکه په شان دي پکې ماته وخه کنه نو ګور دل لګي دا اولایک اسم اشاره لګول دا د دې لپاره چې لکه دا سامع چې د غبي د پوهیږي نه خونځین د زین دوته نه دون نه رچی نو هغه ته دا د سویلی چې دغه زمانہ پلاران نکونه دا د گویا کې د سړي چې لکه دته غیر محسوس دي نو دا غیر محسوس کول د پاره نه لګي دا اولایک اسم اشاره راوړي دا هغه پوښوي اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جامعتنا یا جریر المجامع بحر طویل لکه تاسو ول دی ویلي چې دا زما پلانان نکونه دي فجئنی تراوړه بمثل په مثل لري باندې اذا یا جریر ای جریره اذا جماعتنا المجامع کله چې راجم شي د جنگونو مجموعي دریم نمبر او بیان حاله فی القرب او البعد او التوسط یعنی د یو څه حال بیانول چې دا قریب دی دا متوسط دی او دا بعید دی نو د قریب د پاره هاذا او د بعید د پاره ذالک او د متوسط د پاره ذاک نو د یو څه د حالت بیانول لپاره هم اسم اشاره راوړل کیږي او بیان حاله دریم نمبر سے چې لکه مسلم لیدا اسم اشاره په صورت سره راوړل کیږي دا ټول څنګه یادول غواړي ورته په امتحان کې بل سره راځي چې مسلم لی موصول صورت کې کله کله راځي کم کم څنګه کې مثالونو سره ولیکي مو دغه شان د اسم اشاره په صورت کې بکره راځي د ضمیر په صورت کې بکره راځي سره د مثالونو ولیکي دا ټول یادول غواړي ورته او بیان حاله یا بیان د حالت لري ان مسلم لی حالت بیانې فی القرب او البعد او التوسط كقولك هذا رسل بارده د قریب د پاره او ذالک د بعید د پاره او ذاک زید واخر ذکر التوسط وي فقار خدا وا چې د اول قریب ذکر کړه به متوسط ذکر کړه به بعید ذکر کړه نو دا قریب اول ذکر کو به بعید ذکر کو او متوسط په اخر کې ذکر کوله نو د متوسط پته حال لګي چې کله موږ د طرفین معلوم شي یعنی چې موږ دا پته ولګي چې دا اول دغه اخر د جمعې به موږ معلوم شي او چې کله موږ د اول پته لګي او چې د اخر پته موږ نه لګي نو متوسط معلومیږي نه دی وجنه دا مؤخر کړ دې واخر ذکر التوسط او مؤخر کړه ذکر التوسط لانه انما يتحقق دغه چې د متوسط معلومیږي بعد تحقق الطرفین د طرفین د تحقق نور سو طرفین اول او اخر یعنی چې اول او اخر متحقق شي نو بیا به متوسط به منتدل شي وامثال هذه المباحث ينظر فيها اهل اللغه او تدریم مباحث په شان مثالونه پدې کې اهل لغت دي ته ګوري یعنی اهل لغت دي ته وای چې دا هاذا د قریب د پاره او دا د متوسط د پاره او دا چې د بعید د پاره چې راځي خو پدې کې دا چې دي کنه دا اصول دا علم المعانی والا نو علم المعانی والا دې نه ګوري چې دا قریب د پاره دا د بعید د پاره خو کله چې د مستند الیه د قریب د پاره راوړل د مقصود وي نو الګ من هاذا راوړو اکل مستند الیه د بعید د پاره د من مقصود وي نو ال د بمنګه دا راوړو بذالک راوړو او کله متوسط د پاره موږ بس راوړو وامثال هذه المباحث مثالون لديهم مباحث ينظر فيها اللغه اعلى توسكا نظر کوي په دې کې لغت من حيث انها تبين په دې چې سره چې دا واضح کیږي انها وضاحت کوي ان هذا مثلا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد وعلم المعاني وعلم المعاني ولا من حيث بديهه چې سره انه اذا اراد قرب المسند اليه يؤتى بهذا شکل هغه اراده وکړي چې مسند قریب دی راوړي په هاذا سره وهو زائد على اصل المراد او دا زائد په اصل مراد باندې الذي هو الحكم على المسند اليه المذكور المعبر عنه بشيء يوجب تصوره على اي وجه كان وهذا هذا چې لکه دا صرف لکه لري لپاره چې مسلمان کړه د قریب لپاره راوړل کېږي نو هزار راوړل کېږي وای دا اصلي مراد نه جندا زائد دي اصل خدای چې د فعل نسبت یا د شی به فعل نسبت د فاعل ته کېږي یا د خبر نسبت چې دا محکوم علیه ته کېږي پوه شو به باندې او دا هذا چې د قریب معنی ورکوي ذالک د بعید دا د اصلي معنی نه جندا زائد معنی ده
پوه شوي دا اصلي معنی نه څه ده وهو زائد ودا دا هذا لقريب معنی ورکو دا زائد على اصل المراد الذي هو الحكم يعني اصل مراد خدا دی چې په مسلمان باندې حکم لګول فوش المذكور كم چې ذکر کړل شی المعبر عنه بشيء چې تعبیر کول کې د عین په اوسې سره یوجب تصوره چې واجب تصور دغه پاره د قصري او تحقیره سلورم نمبر دی چې د مسلمان د تحقیر د پاره د مسلمان تحقیر ظاهرولو د پاره ته چې نه دا دغه کې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا دا خدای حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک دی ته کنه او اذا راك الذين كفروا کله چې ول الکافران يتخذونك الا هزوا چې نه جوړې تعالی نه مگر ټوک سره هذا الذي يذكر الهتكم ادا کسته چې تاسو د خدایانو بدر دوی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکلیف کوو نو داګه د وجه نن لګي دا تحقیر لپاره سپکوال لوجنه هذا الذي ادا کسته دا مطلب دا دی کنه دا یو کس چې بدمعشي کوي دا کوي ولکه ته ما ته بدمعشي کوي ته پکې راسې مړه وې به معنی نو دا تحقیر لپاره تحقیر المسلمین بالقرب به په قرب سره ذکر کوي هذا الذي دا کسته اگر پیغمبر تذکرہ کوي نو پیغمبر خو مخه نشته وای هذا الذي اگر دې وزونه شو چې دې موږ د خبرې کوي خلک چې په پښتو کوی کنه چا مبارک ورته خبرې وي چې هغه پلانګي ګورستا مبارک دا وی هغه دې وزونه شو نو دې خود لکه نشته ده او هذا تحقیر د پاره او تعظیمه بالبعد یا یو څه نه غو نږدې پنځم نمبر دی چې دا یو څه نږدې وي خو هغه تعظیم تکه د تعظیم دا ظاهرول د پاره تایید اسم اشاره بعید راوړي لکه دې ذالک الكتاب لا ریب فيه نو دلته ذالک او دا کتاب خو د اې خواته پروت دی اسلامه کې د کتابو او ته ذالک لدی لپاره راوړي لدی لپاره چې دغه څه شي بعید طرف ته بګي اشاره ده چې دا عظمت دلیلونه لوی دي چې گویا کې زمونږ د سترګو نسره لري دي لکه الف لام میم ذلک الكتاب تنزيلا لبعد درجته د پاره درجول د بعد درجه ورفعت معلی منزله بعد المسافه په طریقې بعد مسافه او تحقیره بالبعد یا د یو سیز تحقیر بیانې خو هغه مکه تحقیر کې دا په قرب سره او دلته کې یو سیز تحقیر بیانې بس سره لکه ذلك اللعين فعل كذا دقل عين نه هغه دا کار کړی دی نو ځل عین خو ستا خو ده خو لکه ته چې لکه دومره سپک ته چې هغه د ترا د سپکوالي د وجه نورته د بعید اسم اشاره ذکر کوي تنزيلا لبعده دا راکوزولو د بعد دی ان حقارت عن ساحه عز الحضور د میدان د حاضرېدو د عزتنا والخطاب د خطابنا منزله د بعض المسافه په مرتبه د بعد د مسافت الګه پوه شو به معنی ان استا خو درې او ته ورته عزت نه ورکه ته ورته خطاب نه کوي خو ته چې د دې لکه زمانه چې لري ده پوه شو ولفظ ذلك او ذلك دا لفظ نه صالح للاشاره الى كل غائب دا اشاره لري هر غائب ته و ذلك بری کو خدا کاف د خطاب ده او دا هر غائب ته بری سره اشاره کیږي عینا کان او معنا که متعین او که متعین نوي وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ ذلك و عام طور باندې خود سیدا چې لکه دا معنا حاضر د پاره چې کم یې کوم څنګه مخې نو الله کومه ذلك ذکر کو خو دا د صلاحیت هم لري چې غائب ته هم پر ذلك سره اشاره کیږي لکه پوه شو به معنی یعنی عام طور باندې خدا دا چې ذالکه کې دا کاف خطابی دی او خطابی به دي چې کم کستا مخاطب دی نو هغه ته دغه لپاره ذالک راځي خدا ذالکه اسم اشاره دغه لپاره غائب لپاره هم راځي وكثيرا ما ډیر کړه يذكر المعنى الحاضر يذكر المعنى الحاضر ذکر کول کېږي معنی حاضر المتقدم بلفظ ذلك لان المعنى غير مدرك بالاسم فكانه بعيد ذکر معنی غیر مدرک ته په اسرائیل په حواس لري ادراک نه کیږي دا دې لکه چې دا بعید وي دا دې لکه چې سوي بعید او التنبيه عند تعقيب المشار اليه یا تنبیه خبرداري عند تعقيب المشار اليه په وخت دا ورستوالي المشار اليه به اوصاف صرف صورت ته وګورئ باوصاف به اوصاف سره على انه جدير بما يرد بعده چې دا لایق دی دا هغه څه چې وارد شوی ورسول نه من اجل هذا دې وجنه نو اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم د دې مطلب دا دی ما ته وګورئ وای کله کله دا اسم اشاره د دې لپاره دقیقي چې اسم اشاره نه مخکې اوصاف ذکر شي د اسم اشاره نه مخکې څه ذکر شي او د اسم اشاره نه ورسول هغه نتیجه ذکر شي او مطلب دی چې د اسم اشاره نه ورسول چې دا کم خبره ذکر شوی دا د دې د وجه نه دا د دې خبره باندې تنبیه چې دا د مخکینی اوصاف ولا پرده لکه ګور الله تعالی اول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره پنځه شپږ صفات الله پاک ذکر کړي بیا ذکر کړل اولئک علی هدى من ربهم نو دلګی دا الله تعالی
چې د دې هغه لول صفات ذکر کړي بیا اسم اشاره ورستو بیا مشار الیه نو دا چې دا ورستو چې دا کم د اولاد اسم اشاره نه ورستو چې دا کم دي نو دا لایق دي د مخکنی صفات ول لپاره هغه پوه شو بلی معنی یعنی دا هدایت چې الله تعالی وایي چې دا کسان په هدایت باندې او دا مفلحون نو دا کسان چې په هدایت باندې او دا به کامیابی په دنیا او په آخرت کې نو دا لایق دي د هغه کسان لپاره کم چې د اشاره نه مخکې ذکر شوی دا اشاره نه مخکې کوم صفات ذکر شوی پوه شو بلی معنی نو ګوره او تنبیه تعریف المسلم له راوړل کېږي دا مسلم له بشم مثال سره لتنبیه لپاره د تنبیه خبرداري عند تعقیب المشار الیه ورستو د دینه چې ورستو راشي په وخت دا ورستوالي کې تعقیب ورستواله المشار الیه د مشار الیه په اوصاف سره هغه پوه شوي وسمنه عند ايراد الاوصاف یعنی په وخت راوړلو د اوصاف کې على عقب المشار الیه د مشار الیه رستو هغه پوه شوی چې مشار الیه رستو او صفات صحیح مکه یقول عقبه فلان اذا جاء على عقبه وس دی وی کنه چې عقبه چې کله دا په باسر متعدی شوی نه په باسر متعدی شوی نه نو دی معنی د ورستو راتل لکه فلان اذا جاء على عقبه چې پلان کې چې هغه راشي ورستو داګینا نو کله چې دا په باسر متعدی شوی نه کنه نو د دې معنی مکه چې د دې ورستو یو شی راغلی سره راغلی ورستو عقبه فلان یعنی پلان کې راغنه ورستو راغی اذا جاء على عقبه کله چې د ورستو داګنه راشي هغه پوه شوي ثم تعديته بالباء الى المفعول الثاني بیا چې کله دغه متعدی شي فباسر مفعول ثاني تا او د عقبته بشيء نو بیا معنی دا چې ما هغه ورستو وګرځم الګه پوه شو به معنی چې با سر نه راغله نو معنی دا چې هغه پلان کې راغنه ورستو راغی او چې عقبته بشيء ما هغه د یوسیس نو ورستو کو الګه پوه شو به معنی وبهذا ظهر فساد ما قيل وبدي سر ظاهر شو فساد هغه چې مکه ویل شوی چې ان معناه چې معنی لري عند اجعال اسم الاشاره چې ګرځول اسم اشاره بعقب اوصاف رسد اوصافنا على انه جدير چې دا لایق دی جدیر معنی سره لایق دی بما يرد بعده هغه چې وارد کیږي د دین ورسو یعنی چې راغلي ورسو لري من اجلها انه اذا متعلق على حرف جر ده ان حرف مشبه بالفعل هو ضمير اسمنا جدير بما دا ټول چې دا مسند ده لا خبر ده ان او ان سره خپل ځو خبرنا مجرور شو ده جار مجرور متعلق په تنبيه پورې لکه پوه شو مکه ولي تنبيه بعد عقب المشار الیه لغه وتنبيه مصدر پورې للتنبيه د پر تنبيه على ان المشار الیه چې دا مشار الیه دي اولئک نورث چې کوم څه کوي على هدى من ربهم اولئک المفلحون دا مشار الیه جدير لا يقضي بما يرد بعده هغه چې وارد شوی دي د اسم اشاره نه مخکې لکه پوه شو به معنی بعد ورسه بعد اسم الاشاره من اجلها ودام جار مجرور دي دا متعلق به جدير مصدر پورې دا جدير نه دی مصدر پورې حقيق بذلك مطلب دا شو چې دا ډېر حقدار به سره له اجل الاوصاف الذي د پاره د وجه د هغه اوصافونه الذي ذكرت بعد المشار الیه چې ذکر کړل شوی دی ورسو نه مشار الیه لکه چې اساس دي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك على هدى وذلك عقب المشار الیه وذلك مشار الیه ورسو راغلی دا مشار له ورستو راغله مشار له الذين يؤمنون بالغيب دي لکه موږ اولئک دغه صفات ولا کسان نو دغه صفات ولا کم دي چې مکه در شي دي کنه نو دل کې دا اسم اشاره ورستو راغله او د دې مشار له سره راغله مکه راغله یعنی مکه او چې هو الذين وهو الذين يؤمنون بالغيب متعدده ډیر دي باوصاف متعدده چې ایمان راړه ډیر اوصاف باندې چې ایمان د غیب د اقامت الصلاه او غیر ذلك ثم عرف المسلم له بالاشاره بیا دا مسلم له اسم اشاره سره معرفت ذکر کړل تنبيه ان د پاره تنبيه دي على ان المشار اليهم چې چا چې اشاره کړل شي چې کوم کسان دي الذين يؤمنون بالغيب احقاء دا حقدار دي بما يرد بعد اولئک هغه چې ورشي دي ورسو د اولئک نه چې هغه څه شه على هدى من ربهم وهو كونهم هغه کېدل دي على الهدى عاجلا معنی په دنیا کې چې په دنیا کې بدو په هدایت باندې وي والفوز بالفلاح عاجلا او کامیابی به وي کامیابی دل په کامیابی سره بالاجلا پس کې عاجلا په آخرت کې من اجل اتصافهم د دې وجنا چې دا موصوف دي بالاوصاف المذکوره په دغه مذکور اوصاف باندې لکه پوه شو به معنی یعنی دا اسم اشاره نه مکه مشار الیه راغلی وي او د دې اسم اشاره نه ورستو دا صفات ذکر شوی نه چې دا مخکنی چې اسم اشاره لپاره کوم دغه د اسم اشاره نه ورستو چې کوم ذکر شوی دا لایق دي مخکې صفات ول لپاره پوه شو